بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد رسول الله. نو مخکې سبق کې د اول سایت کې مونږه دا ویلو چې وله صفات چې د الله جل شانه د لپاره صفات ثابت دي. زمونږه د اهل سنت والجماعت عقیده دا ده چې څنګه د نور خلکو لپاره صفات دغه شان د الله پاک لپاره دي. خدا الله پاک صفات یې دا ازلی دي او قدیم دي او د مخلوق هغه چې نه دا حادث دي. د مخلوق هغه چې نه دا ناقص دي او د الله تعالی هغه کامل او مکمل دي. معتزله به انکار کوي او دغه به انکار کوي فلسفه دغه خبره اترې شوې. نن سبق کې دغه صفاتون د لپاره قیودات ذکر کوي چې وله صفات ازلیه قائمه بذاته. ازلیه ټکه چې وي مطلب دا دی چې د الله تعالی لپاره کوم صفات چې ثابت دي نو دا ازلی دي. ازلی معنی قدیم دي، دا همیشه نه دی او همیشه به وي. کرامیه یو ډله ده چې د هغې مشر ابو عبدالله محمد ابن کرام دی. ناوی چې دا صفات د الله تعالی لپاره ثابت دي لیکن حادث دي حادث. او د ځان لپاره په دلیل کې دا خبره کوي چې ګوره د علم تحقق بغیر د معلوماتو نه نشي کېدی. دغه شانتي د بصر تعلقات د تحقق بغیر د مبصراتو نه نشي کېدی. د سمع تحقق بغیر د مسموعاتو نه نشي کېدی. او دا معلومات مسموعات مبصرات دا ټول ځای دا حادث دي. چې دا حادث دي دا کم صفتونه چې کم دي چې کم الله پاک لپاره ثابت دي چې هغه علم دی قدرت دی سمع دی او بصر دی دا ټول ځای دا هم حادث دي. بل دا دویم هغه وایي چې په دې صفاتو کې تغیر راځي او په کوم څه کې چې تغیر راځي هغه حادث دي. په صفاتو کې څنګه تغیر راځي لکه زید په کمره کې دنه نه د الله تعالی علم په کمره کې دنه نه دی. مدا په دې باندې پوهه ده چې زید په کمره کې ده خو چې کله زید راووتو نو بیا د الله تعالی علم کې دا وایي وس بدل شو. لکه چې اول دنه علم مو څه بهر علم دی یا بازار ته لاړو په بازار کې علم شو او دا مخکوم دا خبره شوی او تغیرات دي په کوم څه کې تغیر راځي نو هغه حادث وي. نو الله تعالی د علم او سمع او قدرت او بصر دا ټول چې نه دا وایي سری دا حادث دي. جواب ولله کې مصنف رحمت الله علیه ورکړی دی چې دا د سینه ده بلکې دا صفات د چا سره چې متعلق دي هغه تعلقات حادث دي. صفات قدیم دي او تعلقات حادث دي او د تعلقات او حدوث دلالت نه کوي د صفات په حدوث باندې. یعنی مطلب صفات د الله پاک ته سمع او بصر او چې کله داغه تعلق دا بدلیږي لکه څنګه چې موږ مثال ویلو چې لکه یو شیشه لګیدل په یو ټرن کې او پای باندې ګاډي دي نو کله په دې شیشه کې تور ګاډه ښکاري کله په سپین ګاډه ښکاري نو شیشه په خپل ځای باندې دا شان د علم د الله تعالی دا قدیم دی او هغه تعلقات دا بدلیږي را بدلیږي. دا یو کرخو وي بيزو ازلیه و الى الله تعالی صفات دین دا ازلی دي لا کما یزعم الکرامیه و دې سینې لکه څنګه چې کرامیه وي. کرامیه سوي من ان له صفات لكنها حادثه چې دا الله لپاره خو صفات شته لیکن دا حادث دي. د دوی د معتزله او فلسفه او معتزله خو تصله د الله لپاره صفات نه مني او دوی د الله لپاره صفات مني خو چې حادث دي. نو موږ ته جواب ورلی استحاله قیام الحوادث بذاته دغه چې محال دي قیام د حوادث په ذات د الله سره. یعنی یو چې الله په ذات سره حادث نه د سیس قیام راتلی دا محال دي. قائمه بذاته دا بل صفت چې وله صفات ازلیه قائمه بذاته چې دی الله پاک د لپاره صفات دي ازلی دي او قائم دي د خپل ذات په اعتبار سره. په دې نه د ماتین د عرف او د لغت نه پرې خبره باندې استدلال کوي چې صفت د یو شی هغه شی ته وایي چې هغه د یو څه سره قائم وي. لکه موږ وایو ابيض نو ابيض هغه څه چې د بیاض د هغه سره قائم وي. اسود نو اسود هغه څه ته وایي چې دا سواد د هغه سره قائم وي. معتزله د الله تعالی لپاره صفات خو مني. معتزله وایي چې باری تعالی متکلم خوده
لیکن دغه متکلم دا مطلب نه دی چې دا نوم د کلام دا نوم په حقیقت کې د الله پاک د پاره ثابت دی بلکې دی چې داسې کلام د الله پاک د پاره داسې کلام ثابت دی او الله پاک به داسې کلام سره متکلم دی کوم چې په لوح محفوظ سره داغه تعلق دی یا د جبرئیل علیه السلام سره تعلق دی یا د رسول سره چې د نبی سره دا تعلق دی نه دی دا معلومه شو چې دوی صفات مني مخکې نو دا معلومه شو چې معتزله صفات نه مني دل لګي دوی چې دا معتزله صفات مني خو داسې صفات نه مني څنګه چې منګ منو بلکې دوی چې الله تعالی متکلم خوده لیکن دا تکلم د بل چا سره متعلق دی چې هغه لوح محفوظ دی او یا چې دا رسول دی یا نبی دی نو د دوی په کلام کې تعارض راغی چې مخکې وی چې راکا دا منګ ولو صفات په مخکې سبق منګ دا ویلو چې منګ دا الله پاک د صفات منو او معتزله د هغوی لپاره صفات نه مني دلته کوئی چې صفات شته خدا زمنګ د لپاره چې څنګه ثابت دغه شان د الله پاک د لپاره نه دي ثابت نه لګي مصنف رحمت الله علیه بلکې مراد هم سره چلنه دا غي نه جواب دی چې الله تعالی لپاره د صفات نشته چې په غیر سره ثابت دي ځکه دا خبره بدیهی طور باندې باطله ده چې لکه ذات یې او صفات د بل چا سره مونږ وایي ګلاس داله او سپینواله د ګلاس سپینواله پای کتاب کې ده دا خبر او غلط ده بدیهی طور باندې نو چې د الله تعالی د کلام د صفت کې دونه انکار کول دا خبره غلط ده دې مطلب دا دی چې وایي ان الله تعالی متکلم وقائم بغیره چې الله تعالی متکلم دی او داغه دا کلام په بل چا پورې قائم دی دې نه جواب دا دی کنه وګوره مخکې موږ دا خبره کړې ده چې د مشتق اطلاق چې دا په هغه باندې کې کوم ماخذ اشتقاق یعنی دا اسود اطلاق په ځای باندې کې په کوم کې چې تورواله دغه شان دي د الله پاک د پاره چې کوم صفات ثابت لګته عالم نه عالم هغه ته چې علم پکې سمي آیت چې پای کې سم آیو او د خبره نه لګه څنګه چې دا معتزله وایي قلنا دا قائمه بذاته ضرورت دا وجه ضرورت لري خبرنا انه لا معنى لصفه الشيء چې نشته سمانا د یو صفت د پاره الا ما يقوم به مگر دا چې دغه صفت په دې سره سوي قائم به پوره لا كما يزعم المعتزله نه دې لکه څنګه چې ګمان کوي معتزله چې هغه وایي انه متکلم چې دا الله تعالی هو متکلم دی خو به کلام په داسې کلام سره هو قائم بغیره چې دا بل چا سره قائم دی لکه پوه شو دې معنی یعنی منګه خدا مطلب دی چې الله تعالی متکلم کلام په پور ثابت دی او معتزله وایي چې دا کلام شته الله پاک لپاره مخکې وی چې سره کلام نشته صفات شته نه او صفات شته خو په داسې طریقې سره چې په بل چا پورې قائم دي بل چا څوک یعنی بغیر پورې قائم دي یعنی په لوح محفوظ پر یا په جبرئیل سره یا په نبی پورې ولكن المراد لیکن مراد لري داره نفي كون الكلام صفه له چې دو نفي دا کېدل د کلام د الله پاک د صفت د پاره کوي لا اثبات كونه صفه له نه دا چې دو انکار کوي دري چې دا ثابت کول د کېدل صفت د لپاره غیر قائم بذاته غیر قائم دا دې خبر نه تعارض جواب وکړي چې مخکې خو معتزله تا مخکې مونږ خبر وکړه چې معتزله د سره د الله پاک د لپاره صفات نه مني او دل لګي ته وی چې معتزله وایي چې الله پاک د لپاره صفات شته خو هغه په غیر پورې قائم دي نو دا خو تعارض شو نو موږ وایو چې د دې مراد دا دی چې د الله پاک د لپاره صفت نفي کول د دې مطلب دا دی چې صفات ولشته خو په غیر پورې قائم دي نو دا خبره غلطه ده ځکه چې کوم یو مشتق چې کنه پای کې دا ماخذ اشتقاق په پورې دی دا قائم دي لکه ظاهري باغ چاته کوم کې چې ضرب کوي وحل کوي اسود هغه چاته په کم چې تور وي دغه شاده به سميع الله پاک د لپاره چې دا کوم صفات ثابت دي سميع بصير نو دا وایي چې په الله پاک پورې ثابت دي په بل چا په نسبت باندې نو پوه شو به معنی ولما تمسكت المعتزله ولدي دا خبره کوي کنه چې معتزله وایي دلیل پیش کوي معتزله چې کله الله پاک د لپاره موږ صفات ثابت کو نو بیا به دا تعدد د قدما او برازي صبر راځي یعنی کدا الله پاک د لپاره صفات ثابت دي نو دا بخامه کدا الله پاک عین به مني دا الله پاک غیر خو نشي منله ځکه دا صفات الله پاک نه غیر ومني کدا صفات الله پاک نه غیر ومني دا موصوف په بیا هم غیر مني نو موصوف خو غیر کېدی نشي نو دا به تعالی الله پاک عین به مې چې عین ومني نو دلګي د دې صفات د لپاره به بیا دا قدامت دا بوله هم مني
ځکه چې الله قدیم دی نو صفات به هم قدیمي نو دلته کې تعدد د قدماو براشي صبر راشي تعدد د قدماو براشي او په دې خبره باندې مکه خبره تیر شوې ده چې تعدد د قدماو چې نه دا لکه په دې باندې انسان کافر ګرځي لکه دا دغه چې کوم دي کنه نسخوارا دو درې خدایان مني اندوی چې درې خدایان دي یو الله تعالی دی یو عیسی علیه السلام دی او یو چې نه هغه روح القدس دی او دوی چې دا ټول دنیا دا دغه اقانیم ثلاثه دي یو وجود دی یو علم دی او یو چې نه دا حیات دی نو دا وجود دا الله پاک نه حضرت عیسی علیه السلام ته چې دا منتقل شوی دی علم دې دا منتقل شوی نو ای دا نسخارا دا الله پاک د لپاره درې صفات ثابتې نو بای باندې کافر شوی دي نو کم کسان چې لکه اشاعره او ماتوریدیه د الله پاک د لپاره صفات ثابتې اشاعره وای کنه چې الله لپاره و صفات دا ثابت دي حیات قدرت اراده سمع بصر او کلام او ماتوریدیه وسره تکوین چې دا هم ثابت دی نو چې تعالی الله پاک د لپاره صفات ثابت دي چې و ثابت دی وته ثابت دی نو نسخاره په دریو باندې کافر شوی دي نو صدای کسر مبارک څخه خیال دی چې و ثابت دی وته ثابت دی دا معتزله دا خبره کوي هغه پوه شو به باندې بیا اوره معتزله وای چې دا الله پاک د لپاره صفات کته ثابت دي نو هغه صفات به د الله پاک نه غیر نشي کېږي ځکه کنه الله پاک نه غیر دي ثابت نو دا خو بیا د موصوف به هم حدیث بي نه او بیا حدیث برازي نو دا بقا مخاطبه دا الله تعالی عین منی چې عین منی دا به قدیم شي سبا شي قدیم او تعدد د قدماو چې دا براشي صبر راشي نو د دې د وجه نه چې دا تعدد د قدماو راغې او تعدد د قدماو هم کله خبره تیر شوې ده چې دا تعدد د قدماو چې نه دا نشته او ذات د واجب الوجود صرف الله تعالی له اثر سو دغه نشته نو چې کم کسان د الله لپاره درې صفات ثابتې چې هغه نسخاره دي نو کم کسان چې ماتوریدیه او اشاعره دي چې ماتوریدیه د الله لپاره اته صفات او اشاعره د الله لپاره و صفات ثابتې نو بیا کافر نه لکه پوه شو مې معنی نو دې مصنف رحمت الله علیه نه جواب ورکړی دی معتزله وتا چې صفات د الله چې کم ثابت دي نو دا د الله تعالی نه عین دي او نه ته غیر دي نه د الله عین دي نه د الله عین دي او نه د الله تعالی سری غیر دي دلته دی وای چې دا غیر نه مطلب دا دی چې دا مصنف رحمت الله وای چې دا غیر نه مطلب دا دی چې پای کې انفکاک او جداواله پکې ممکن وي غیر نه مطلب څه دی انفکاک او جداواله پکې راځي مطلب دی چې دا الله پاک د لپاره داسې صفات چې څومره هم صفات دي د الله پاک د لپاره نه دا صفات چې پای کې لکه ته انفکاک پکې نه راځي جداواله پکې نه راځي یعنی دا سمع او بصر او قدرت او علم او کلام دا د صفات د الله پاک د لپاره ثابت دي چې بری کې انفکاک ناراضي لکه پوه شو به معنی چې جداواله دې ناراضي کنه نو دوی چې تعدد د قدماو محل نه دی بلکې تعدد د قدماو متغایره او محل دی دا نسوارا چې کافر ګرځیدلی دي نو هغه چې په دې کې دا صفت د الله پاک نه منتقل شوی دی حضرت عیسی علیه السلام ته پوه شو به معنی وګورئ تاسو وره ولما تمسكت المعتزله معتزله چې کله دلیل نیولای بان فی اثبات صفات ابطال التوحید وای ک چرته دا الله پاک د لپاره صفات ثابت کړی شي نو په صفات ثابتولو کې دا الله پاک د لپاره ابطال التوحید توحید باطلیږي سبا دیږي توحید باطلیږي څنګه بما انها موجوده ځکه چې دغه صفات به موجود وي دا الله لپاره قدیمه قدیم بوي مغایره لذات الله او د الله تعالی د ذات نه بسوي مغایر بوي فيلزم قدم غیر الله تعالی نو لازم بشي قدم د غیر الله یعنی مطلب د الله پاک د ما سیوا به قدامت په پټیرو سوزونو کې براشي پوه شو به معنی ځکه چې الله قدیم نه الله پاک صفات به هم قدیم وي نو تعدد د قدما او براشي وتعدد القدماء بل تعدد الواجب لذاته بلکې تعدد د واجب لذاتی به هم راشي ځکه قدیم او واجب مکه دا ویل شوی دي چې قدیم او واجب چې نن دا مترادف دي یو بل سره قدیم او واجب دی یو بل سره سړي نو چې تعدد د قدما او دی ومنو نو تعدد د واجب وجود به هم مني علامه وقعت الاشاره
چې دا قدیم او واجب یو شی دی او دې خبره ته اشاره واقع کړل شوې ده په کلام المتقدمین په کلام د متقدمینو کې یعنی په اشاعره کې وتصریح به په کلام المتاخرین او تصریح واقع شوی ده په دې باندې په کلام د متاخرینو مخکې ویل شوی بان من ان الوجوب من ان الواجب الوجود بالذات چې هغه ذات چې واجب الوجود هو الله تعالی وصفاته هغه الله او دغه صفات وقد كفرت النصارى باثبات ثلاثه من القدماء او وی حال دار چې کافر ګرځیدل نصارا بدری صفاتو د الله پاک هغه درې صفات د الله پاک لپاره قدیم ثابت کړی دي نه کافر ګرځیدل دي فما بال ثمانیات او اکثر نو سحال د دای کسانو چې کم د الله پاک لپاره اته صفات ثابتای یا لاغې نه ثابتای زیات ثابتای یعنی ما تاسو ته ویل چې اشاعره د الله پاک د لپاره څو صفات ثابتای وو علم حیات او اراده قدرت سمع بصر او کلام او ماتوریدی وسره تکوین هم شاملای نو اشاره الى الجواب بقوله اشاره کړه مصنف رحمت الله علیه په دغه جواب ته خپل قول سره چې وهي لا هو ولا غیره چې دا صفات د الله نه خو د الله عین دي او نه د الله تعالی غیر دي عین نه نه د تعدد د قدماو نه دي او غیر هم نه دي يعني ان صفات الله تعالى ليست عين الذات چې صفات د الله تعالی عین ذات نه لکه څنګه چې معتزله وایي ولا غیر الذات او نه دا چې دا د الله پاک نه غیر دی لکه څنګه چې کرامی وایي فلا يلزم قدم الغير ولا تكثر القدماء نو دین نه لازمیږي هغه د غیر هغه قدیمواله او نه تکثر د قدماو غیر نه لګي دوی کنه چې غیر معنی دا ده چې یو مل انفکاک او جدای ممکن وي او دا صفات الله پاک چې دي نه دا د الله پاک نه لري جدای ممکن نه ده لہذا صفات د غیر الله کېدل د غیر الله کېدل لازم نشول الګه پوښ به باندې او تعدد د قدماو محل نه نه بلکې تعدد د قدماو متغایره او محل له تعدد د قدماو او دغه چې کافر ګرځیدلی دي کنه د نصارا نو د الله پاک لپاره د متغایره صفات ثابتې لکه ګوره والنصارى وان لم يصرحوا د دې خبرنا دغه د کنه چې نصارا او لکه دا تصریح نه کړي چې دا خدایا د الله پاک لپاره درې صفات ثابت دي قدیم نو تاسو دا څنګه وای نو موږ ته وای چې اگر چې هغه تصریح نه کړي خدایي د اقوال او اشارات نه معلومیږي ها دا هغه د اقوال او اشارات نه دا خبره معلومیږي چې لکه د الله پاک د لپاره د صفات منتقله چندامني لکه دوی کنه چې اقانیم ثلاثه دي درې اقانیم دي یو وجود دی یو علم دی او یو حیات دی وجود دی علم دی بل څه د دوی چې دا اقنوم علم چې دا د الله نه حضرت عیسی علیه السلام ته منتقل شوی دی اقنوم علم دا الله تعالی نه چا منتقل شوی دی ها وره والنصارى وان لم يصرحوا بالقدماء المتغايره و د نصارى اگر چې تصریح نه کړي په قدماء متغايره سره لكن لازمهم ذلك لیکن دا لازمي دي د اقوال او اشاراتنا لانهم اثبتوا الاقانيم ثلاثه ځکه چې دوی درې اقانیم چې دا ثابت کړي دي چې درې کم دي التي هي الوجود والعلم والحياه چې وجود د علم د حیات ده وسموها الاب والابن وروح القدس او دی وجود ته اب وای او علم ته ابن وای او دی حیات ته روح القدس وای وزعموا داوی ګمان داره ان اقنوم العلم قد انتقل الى بدن عيسى چې اقنوم علم چې کوم د الله لپاره دی دا منتقل شوی دی د الله نه بدن د عیسی علی السلام ته فجوزوا الانفكاك والانتقال نو دو جایز کړي دی انفکاک جداواله او انتقال فكانت ذوات متغايره نو دا شول ذوات متغايره نو دا نصارا چې کافر ګرځیدلي دي نو دا الله لپاره ذوات متغايره صفات متغايره ثابتای پوه شو مې ولقائل ان يمنع پدې درې ځای اوس اخوا مصنف رحمت الله علیه دا شارح چې دی نو دوی وایي دغه چې کوم جواب ورکو وهي لا هو لا غیره د ماتین چې کوم جواب ورکو معتزله وته چې دا صفات د الله نه الله عین دی او نه الله غیر دی وای دا جواب چې دا کمزور دی دا جواب سره دا کمزور دی ځکه دا جواب په دې باندې موقوف کنه وای چې تعدد او تکثر لپاره تحقق د اشیاء متعدده په منځ کې تغایر پکار دی او یک چته دي سيزونه راته وای دي څه کوډیر شي سيزونه دي چې هغه کې
تغایر او تبدل پکې نشته دی او بیا پکې هم تکثر پکې شته لکه موږ وایو 15 نو 15 څه ته وایي چې پای کې څلوري کنه لکه 2 موږ وایو 2 نو 2 ته چې یو پکې 3 هغه ته چې 2 پکې ویږي باندې څلور هغه ته چې 3 پکې وي 15 هغه ته چې څلور پکې د څه په ځان لږی نو د څه یو مثال نشته چې الته کې تعدد او تکثر وي او تغایر پکې نه وي خو چې تعدد او تکثر پکې پای کې بخامغه تغایر به پکې وي لکه موږ دا ته وي چې 15 دي نو په 15 کې ضرور 15 ته ضرور نه جدا دي څلور جدا دي او 15 جدا دي یا شپږ دي نو په شپږو کې دا 15 داخل دي خو 15 چې دا دي شپږو نه غیر دي پوه شو به معنی دغه شان دي دا دغه چې اهل سنت والجماعت هغه لکه دا الله پاک د پاره لکه اشاعره ماته سویل چې دا الله پاک د پاره او صفات نه ثابتوي او ماتوریدین الله پاک د پاره څه صفات ثابتوي اته صفات ثابتوي چې هغه کې یو دا نه معلومه شو چې صفات په تعدد او په تکثر کې نزاع نشته ده چې صفات ډیر دي او کلک دي بلکې کاغی کې تغیر کوي بلکې دا خبره کول چې تعدد بهاله راځي چې کله به تغیر په معنی انفکاک پکې موجود وي نو دا خبره چې دا غلطه ده نو غوړه ده کنه چې دا وایي غوړه ده چې دا خبره وکړه مصنف رحمت الله دا خبره کړه چې تعدد دا ذوات قدیمه او جندا محال ده د صفات نو او موږ چې صفات ثابتونه په دې سره صرف د الله صفات قدیم راځي ذات قدیم نه راځي ولقائل ايمنع واذا وينكي د بار دا خبره شته ايمنع چې منګي دا خبره یعنی کم چې مصنف کړي دا یلا ولا غیره توقف التعدد والتكسر چې موقوف کېدل د تعدد او تکسر علی التغایر فتغایر د تغایر معنی جواز الانفکاک چې معنی دا چې دا جوړول جایز دي للقطع لپاره د یقین بان مراتب الاعداد ځکه مرتبه د اعداد یعنی عددونه 1 2 3 من الواحد والاثنين والثلاثه الى غیر ذلك متعدده متكثره یعنی د دې اجزا چې دا ټول سری متعدد او متکثر دي مع ان البعض جزء من البعض سره د دینه چې بعض د جزء د بعضونه والجزء لا يغاير الكل او جزء نه مغایر نه کول وايضا او دغه رنګ لا تصور نزاع نه متصور نزاع د اهل سنت نه په کثرت صفات او تعددها چې هغه د الله لپاره صفات نه دا زیات ثابتای لکه اشاعره او ماتوریدی سو ثابتای متغايرة كان او غير متغاير كمتغاير او غير متغاير نو فل اولى يقال ويغرد مصنف لداوه چې دا ویلې وي المستحيل تعدد ذوات قديمه چې ذوات قدیمه او تعدد محال لا ذات و صفات نه ذات او صفات یعنی منګه چې د الله پاک لپاره صفات ثابتو نو ذات خو یو ثابتو خدا دغه ولا صفات ولا ډیر ثابتو او د صفاتو په ډیروالي باندې د الله د ذات قدیم چې نه دغه نه راځي تعدد نه راځي لکه پوه شو دې خبره باندې